کم کسان چې الله تعالی د خپل رضا دپاره خاص کړي دي، یو غول خاص قرب ورکړی دی، هغې اولیاء الله نه د الله د هغه دوستانو نه حضرت ابو علی فضیل بن عیاض رحمت الله تعالی علیه دی. مشهور بزرگ دی، داغی واقعات ډیر زیات عام دي، خو چا باندې چې الله تعالی کرم وکي او فضل ور باندې وکي، خپل قرب ول ورکي، خپل محبت ول ورکي او د خپل محبت دپاره منتخب کی، نو داغوی مزاج د عامو مومنانو د عامو مسلمانانو د مزاج نه مختلف وي. حضرت فضیل رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې کچرته دا ټول دنیا ما باندې پیش کړی شي، چې دا ټول دنیا واخله او ستا سبا د دې دنیا په باره کې حساب نه کیږي، نو حضرت فضیل به ویل چې زه به بیا وانه خلم، او ویل چې ماله د دې دنیا نه داسې بدبوی راځي لکه تاسو له د یو مردارې نه چې بدبوی راځي. نو که څوک چاته وایي چې ته دا مرداره یو څاروی مړ شوی دی او هغې بوی کړی دی، چېرته پروت دی، او تا ته څوک وایي چې دا مرداره واخله، خیر دی موږ ستا نه دې تپوس نه کوو، نو ظاهره ده چې کم چاته د دغې مردارې د بدبویي احساس کیږي چې دا خو ډېر بدبویناک څیز دی، نو هغه به ورته وایي چې زما نه څه پیسې واخله خو ما دې ځینه لرې که، په ځای د دې باندې چې هغه پورته کوي او هغه کور ته وړي او هغه د هغې عزت کوي. کم خلکو چې الله پاک د خپل ځان دپاره خاص کړي دي، د خپل محبت دپاره خاص کړي دي، د خپل ځان دپاره خاص کړي، د خپل عبادت دپاره خاص کړي، نو هغوی ته الله تعالی دا توفیق ورکړی دی چې هغوی د دنیای د هغو په نظر کې مغلوب کړی ده، او هغه اعمال چې کم باندې بنده الله ته رسي او آخرت پې ښکلی کېږي، نو هغې ور باندې غالب کړي دي، او د الله رسول ته د رسېدو دپاره چې کوم رکاوټ دی هغه دنیا ده، نو الله پاک هغوی ته دنیا بدبویناکه ښکاره کړی دی.